الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درۃ الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. شپږ د مغربي فلسفې شاخونه موږ بیان کړي دي. اول هیومنزم ما سره وایي، دویم نمبر سیکولریزم، دریم نمبر لیبرلیزم، څلورم نمبر کیپټالیزم، پنځم نمبر سوشلیزم او کمونیزم. سوشلیزم او کمونیزم دواړه د یوې فلسفې نمونه دي. او سوشلیزم کوم نظام دی؟ پرونه درس دی دا معاشي نظام دی. شابه او کمونیزم سیاسي نظام دی. سیاسي نظام په لینن په 1917 کې په روس کې نافذ کړو. پنځم نمبر شاخ ایتیزم، حکم ته چې داریت او کوم چې زمون مقصد هم دا د دې نوسته تعریفونه ذکر کیږي. د دې شاخون نوسته د الحاد تعریف موضوع غرض به بیانېږي. دغه شانته کې شپږم نمبر شاخ چې هغه د ډیزم والو عام ولسبانو، وم نمبر شاخ به موږ نن وایو چې هغه ته ریشنلیزم وایي. او په دا کې ورته موږ اردو کې ورته عقل پرستی او په انګریزي کې ورته ریشنلیزم وایي. نو د دې وضاحت بکیږي. عبارت مولسب شروع کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. وم شاخ ریشنلیزم دا د هیومنزم تصور د علم دی. د دې مطابق د انسان عقل په ټولو سيزونو باندې حاکم دی. عقلیت پسندي او تحریف دی. د کوم ابتدا چې په 18مه صدۍ کې شوې ده، د دې فلسفي مشر ډیکارت دی. د دې تاریخ پیدایش 1556 او داسې نیوټن هم د دې فلسفې والا تیر شوی دی. مولوی صاحبانو په ابتدای کې جدید فلسفه په دوه مکاتب فکر سره تقسیم شوی. ما تاسو ویل کنه کله چې دوی د جهالت نه راووتل، دوی مذهب یو طرف ته کو او دوی ترقی شروع کړل او دوی وی چې اوس به موږ علم څنګه حاصلو، موږ به څنګه ځان پوهیو په دې کائنات باندې، قوانینو د فطرت باندې موږ به څنګه مخکې ترقی کوو. نو دې کې یوې ډلې ویل چې عقل په ذریعه به موږ کار کوو، عقل په ذریعه به کار کوو، یعنې وحی نخواسب دوی انکار وکړو، مذهب خود ساختو. دویم نمبر ویل چې نه موږ به په تجرباتو سره څه کوو، د تجرباتو په بنیاد به موږ مخکې ترقی کوو. نو دوه ډلې پکې پیدا شو. عبارت ته مطلب دی او عبارت په ابتدا کې جدید فلسفه په دوه مکاتب فکر سره تقسیم شوی. یو عقلیت پسندو، په دې کې څوک عقلیت پسندو کې ډیکارت بین ډالټس تو پکې سپا نوازو پکې اما ناویلو پکې کانټو پکې داسې وغیرہ پکې. او دوی مډل د تجربات پسندو چای کې جان لاکو، جارج برکلی پکې، ډیوډ هوم پکې، دغه پکې. بنیادی اختلاف د دوی په منځ کې د علمیاتي دی، یعنی چې موږ څنګه پوي دی شو، آیا موږ د پوي شو، آیا موږ پیژنو. په ساده الفاظو کې موږ تاسو وضاحت کوو. مطلب دا دی چې د تجربات پسندو موقف دا دی چې علم د تجربې نه اخذ کولی شي. او عقلیت پسند څه وي؟ هغوی دا دعوه کوي چې علم صرف د عقل او شعور سره حاصلولی شي. د اسلام او د عقل پرستۍ تقابل به اوس موږ بیانو. د عقل پرستۍ نظریه اوس د مسلمانانو معاشرې ته هم داخله شوې ده. زموږ جدید تعلیم یافته طبقه د عقل پرستۍ په نشه کې د مغرب فکري غلامي قبوله کړې ده. دې فکري او نظریاتي جنګ د مسلمانانو معاشرې ډېر زیات نقصان رسولی دی، ځکه د عقل پرستۍ په وجه بعض د جدید ذهن خاوندان په اسلافو باندې لعن او طاعت کوي. دوی اوس راپاڅېږي وایي چې اوسه پورې په قرآن باندې څوک نه پوهېدل چې غابدي استاد پې اوس ښه پوهېږي، په قرآن باندې اوسه پورې څوک نه پوهېږل چې انجینر میرزا صاحب پې اوس ښه پوهېږي. دوی څه کوي؟ دوی د دې تجربې د دې عقل پرستۍ په بنیاد باندې څه کوي؟ مولوي صاحبانو په اسلافو باندې لعن او طعن کوي. موږ وایو زموږ دین زموږ د مشران تاسو نه مخکې نه ښه پوهېدل، الحمدلله. البته تاسو نه پوهېږئ. لکه څنګه چې مغربي معاشره د عقل پرستۍ تحریک په هغوی کې شروع کړو، هغوی د خپل مذهب باندې هر قسم اعتراضات وکړل، تر دې پورې چې مارټن لوتر پکې 55 اعتراضات کړي وو او د چرچ په دروازې ورته ځوړند کړي وو. زموږ معاشره کې هم داسې شخصیات موجود دي لکه غامدي دی، انجینر میرزا وغیره دي چې دوی د عقل پرستۍ په بنیاد په اسلامي قوانینو کې تبدیلی کوي. د دې نه وروسته دا د عقلیت پرستۍ نظریه ده. د عقل پرستۍ نظریه ډېره خطرناکه ده، ځکه چې کله په مغربي معاشره کې د عقل پرستۍ ناره اوچته شوه، نو د دې نظریې په بنیاد د مذهبي عقایدو نه انکار وکړو. مولوي صاحبانو همداسې په دور حاضر کې غټه فتنه هغه د تجدد پسند الحادي فکر دی. عبارت په د دې فکر مقصد دی چې امت مسلمه خپل اسلافو نه بدزر کړي او د هغه دین په باره کې شکوک پیدا کړي کوم چې د 1400 کالو پورې امت مسلمه ته قبول کوم دین چې اوسه پورې موږ ته قابل قبول. اوس منیر شاکر سے پاسیږي او داسې تشریحات کوي چې اوس هغه تشریحات د سره زموږ مشرانو
خوب کې نه دي کتلې چې کوم تشریحات اوس دوی کوي حالکه دا د څه کوي د عقل پرستی په بنیاد سره کوي نو موږ ورته وایو چې عقل په دین کې نه چلیږي دین په نقل سره راغلی دی زموږ یو مثلا د عقل نه خلاف نشته خو البته تاسو باندې کې چې ته اوس د مسلماتو نه انکار وکړي ځکه د عقل پس کې چلیږي زه تاسو په پښتو کې یم عقل خو په مادي اشیاءو کې ته عقل وچلې چې لکه دا د دین اوس جام جوړ کوم او کدن ز چیک جوړ کوم نو اوس په غیر مادي سیس کې ته څنګه عقل چلے مذهب د سره بحث کوي غیر مادي امور نه بحث کوي نو ته په هغه کې څنګه اوس عقل چلے هغه کې به څه چلے هغه کې به نقل پسې زی البته کامیابېږي زای عبارت یو اوس د جدید ذهن خاوندان د عقلیت پرستۍ د نظریې په بنیاد په هغه احکاماتو کې د ځان نه تشریحات شاملوي کوم چې د اسلام د اصول نه خلاف دي د عقلیت پسند اهداف څه دي مولوي صاحبانو د دې اهداف د ټارګټ د چې دغه وضاحت وکړو عبارت اول د عقلیت پسند او اهداف دي لکه د اسلام په اړه کې د نظریه لرل چې اسلام هم د نورو مذاهب په شان یو مذهب ثابت کول د دوی مقصد دی دا ځکه چې دوی د دین اسلام د اجتماعي تمدني او سیاسي معاملاتو نه بې دخل کول غواړي دوی دا نظریه چې مذهب د انسان ذاتي معامله ده میټر د ذاتي مسله ده بس مذهب به اجتماعي معاملاتو ته مرول کوم عمل کیو کبه نه کې تا نه څوک تاسو ولا نشته د دې لپاره په سرکاري تور ان جی اوز په ذریعہ مذهبي مکالمه کوي او مذهب هیڅ تعلق نشته د سیاست سره او اجتماعي معاملات تاسو وګورئ په دې ټي ویانو په دې شجونو کې دغه په ټول به د اسلام په خلاف لګي د چرته دا ونه ویلي د مسلمانانو ته چې دا ترقی به موږ څنګه کو پاکستان کې به کرپشن څنګه ختميږي د ترقی لار صرف چې راځي نو د اسلام په عقاید بس کېږي اعتراض کېږي په پرده په اعتراض کېږي د علماء کرامو په شان کې به بے ادبی کېږي اسلامي احکامات به ټارګټ کېږي د سره لپاره کوي د لپاره کوي چې مولوي صاحبانو د سره څه شي چې دا د نورو مذاهب په شان یو مذهب دی بس څنګه چې نور مذاهب یو اصول لري دا نه دا تمدن سره اسلام یو ضابطه د حیات لري چې دا د ټول انسانیت لپاره کافي د ټول انسانیت لپاره پدې کې خیر پروت دی دوی په اعتراضات کوي دویم نمبر اسلام ته داسې تصوف لباس اغوستل کوم چې جهاد دی چې اسلام صوفیزم دی د تصوف دی او بس صرف داسې دی چې هغه د تصور د جهاد نه غالبي کته چرته د جهاد خبره کینو دوی باندې ډېر سخت بدل لګيږي مولوي صاحبانو پوهیږي کنه پوهیږي دریم نمبر د اسلامي خلافت د آیا کوشش دنیا ته صرف د هوا په شان پیش کول د لپاره چې اسلام د خپل سیاسي قوت نه محروم شي زمونږ طاقت بالا راځي چې زمونږ خلافت په ټوله دنیا باندې راشي د خلافت منیم نه د سره دی ته ټیرریزم وای دهشتګردي ورته وای څلورم نمبر دا دی چې اسلامي جهاد د دوی دهشتګردي نوم ورکوي په انګریزي کې ورته ټیرریزم وای چې اسلام یو دهشتګرد مذهب دی او دا کوشش کوي چې دوی دا ثابت کړي وای ګور دوی دا کړي لکه موږ چې کوم ځکه را پاسېږو نو موږ څه کوو الای کلمت الله پر را پاسېږو چې د اسلام دین په ټوله دنیا کې بالا چې موږ مخکې ځو یو سړی د موږ سره ګوره چې جهادونه څومره شوي دي د نبی اسلام په زمانه کې چې جهادونه شوي دي اول خو 14 کاله په مکه کې هو د دعوت او تبلیغ خبره وا جنگ بدر چې اول جنگ هم شوی دی دغه پس منظر تاسو ګورئ ته هو دغه شاته کې چې تاسو نه جنگونه شوی دي دغه پس منظر ګورئ منګه د اسلام دین دنیا ته لګو وړو چې سړی مقابله ته راوځي خامخا پر سره به موږ جهاد کوو دوی د خپل دهشتګردي نه ښکاري چې دوی څه کوي ټول نغټه دهشتګردي سرمایدارانه نظام دی اوس خو تاسو پوه شئ ماشاءالله ټول نغټه دهشتګردي دا نه ده چې ټول په سود کې رانغښتیو زمون بچي ورځ په ورځ مسلمان ورځ په ورځ غریب کیږي وسایل ټول کوئی چې ټول لګټه دهشتګردي دا ځکه دا اقتصاد د ملاډو کې دی منګه په ملاډو کې را لواله دي اوس به موږ سه جهاد کو سو موږ تبلیغ کو سو موږ مخکې لاړ شو ټول لګټه دهشتګرد داخله دي دا یورپی اقوام دي پنځم نمبر د قران او رسول الله صلی الله علیه وسلم باهمي تعلق ختمول دی په قران کریم او په دې باندې اعتراضات کوي کنه دا غامدي تاسو نه ګوري سنت نه مني حدیث نه مني دا شانته کې اسلامي قوانين چې سونه د دین انکار کوي شپږم نمبر قران کریم کې مانوي تحریف کول هم د حدیث او سنت د حجیت نه انکار کول حدیث او سنت دا حجت نه دی ولی حجت نه دي دا رسته لیکل شي دا ځوانيات دي هغه باندې الحمدلله ما مقاله کې اوس روان دي دعا کوي چې زر تر زره برابر کما مقاله انکار حدیث ان شاء الله هغه کې موږ د ټولو جوابات کړی دي اجماع قطعی او د دین د مسلماتو نه دوی څه کوي انکار کوي مولوی صاحبانو او د فاسد تعویلات په ذریعہ سوم نمبر نهم نمبر و نمبر خدا شو او اتم نمبر خدا شو چې د عبارت به اتم نمبر د اجتماعي قطعی او د دین د مسلماتو نه انکار کول نه نمبر د فاسد تعویلات په ذریعہ د دیني اصلاحات او معنا بدلول پوه شو نهم نمبر غامدي دی لکه د دې عقلیت پسند
جناب جاوید احمد غامدي د دې اقلیت پسندانه الهادي فکر علمبردار دی هغه د تحریر او یا مول شبانو خدای ساتار سي کړی دی خو کار کړی دی خلک یې اوري تا ما سو کوم نه اوري ما هغه د تحریر او تقریر او د میډیا پذیریا د دې فکر خورول کوي موضوع د اسلامي جهاد مخالف دی ها قرآن کریم کی معنی تحریف کوي حدیث او سنت حجت نه مني ها د دین حصہ نه تسلیموي د اجماع امت منکر دی د شرعي اصطلاحات او معناګانې بدلوي او مغربي تهذیب په مسلم معاشره کې مغربي تهذیب دلته وګیره چې د استقبال خو غوښتل ته سوچو کاله کده یو پیغمبر قرآن کریم نه کې ثابت ده حدیث مبارکونه نبی له سلام په ټولو عمر کې دوه کسان بغیر ګری لیدلی مخه ته واړو او ته چې ګیر استقبال خو غوښتل تشریحات وکي لګي به نو د دې جوابات دا ضروري دي نو دلته دا وضاحت شوی دی چې دا وی عجيبه اتفاقی خبره ده چې جنوبي ایشیا کې چې کوم حضرات د مذهبي فتنو علمبردار دي شوی دي د ټولو په نومونو کې به احمد راتسو اول لکه ګوره لکه سر سید احمد خان د انکار حدیث بنیادی ہے په هندستان کې ښا دلته خو خلک ډېر غټ سره ته جوړ کړي مرزا غلام احمد قادیانی دغه شانته کې مولوی احمد دین او دغه شانته کې غلام احمد پرویز د هم د انکار حدیث مشر دی او دغه شانته کې جاوید احمد غامدي دا دغه په وضاحت کړل دی دا کتاب بتاو سره دلته موجود به مطالعه کوي فتنه غامدت کا علمی محاسبہ پروفیسر مولانا محمد رفیق صاحب بهترین کتاب لیکل ہے ما سره مشتري مطالعه کوي اتم نمبر چې د شاخ دا تجربه پسند دي چې دي تجربه پسند دي عبارت او شابه دا د منظم د علم دیم شاخ دی مطابق جسم انساني یا د حواس سره په تجربه سره یو سیس معلومات معلومات یا په حواس سره یا په تجربه سره یو سیس معلومول شي فرانسس بیکن چې دا په برتانیا کې د تجرباتو اول فلسفي دی د نظریه د ټول علوم فرید او تجربه سره حاصلېږي ډیوډ هوم دا په هغه زمانہ کې پیدا شو په کوم وخت چې په یورپ کې د علم د نوعیت په اړه کې بحث روانو رینی ډیکارت د جدید فلسفې د لپاره خپل تصنیف ډیسکورس اف دی انلیمیټډ ولیکلو په دې سره په یورپ کې د عقلیت پسندۍ تحریک راوچت شو په برتانیا کې جان لاک راوچت شو د دې مقابله وکړه چې علم صرف د تجربه سره حاصلېږي ډیوډ هوم دا دریم تجربه پسند فلسفي دی کوم چې خپل استدلال سره عقلیت پسندۍ ته ډېر نقصان وسو دا کتاب دی ماخذ فلسفه او فلسفه بهترین کتاب دی دا 15 مصنفینو لیکلی دی دا ټول د یورپی اقوام تاریخ دی هغه د افلاطون نواله تر دې وخت پورې پکې موجود دی نه هم شاخصي دی دا مادیت پرستی دا انټولوژي چې ورته په انګریزي ژبه کې وایي عبارت دی دا د منظم تصور د وجود او د مادي دی دوی په ماده باندې ایمان لري او دوی ته ماده پرست وایي د دې مقصد دی چې ماده اصل ده د انسان او کائنات بنیاد هغه ماده ده دوی خالق نه مني بلکې دوی وایي چې دا هر څه د مادې نه پیدا کېږي موږ مسلمانانو ته وایو مادي اجسام د مادې نه پیدا شوي دي او دا خالق کائنات موږ وایو دا مادي اجسام خو د مادې نه پیدا شوي په پښتو کې ورته وایم خو دا ماده غیر مادي ده کته چې یو ماده بل نه پیدا شوی نو بل به د بل نه پیدا شوی بیا به د بل نه پیدا شوی هم د څور پسې اس بس سر به نه معلومیږي نه ماده غیر مادي ده ماده د لپاره خالق پکار دی چې د ترتیب ورکړي د وجود ورکړي اوس کایو ماده د بل نه پیدا شوی ده به پیدا شي د سر دور او تسلسل دا ماده ده لہذا مادي وجود د بلې کومې مادي نه پیدا شوی بلکې الله تعالی پیدا کړی دی په دې لحاظ سره کائنات مادي دی د کائنات لپاره ماده ضروري ده چې ماده غیر مادي ده د هغې لپاره د بلې مادي ضرورت نشته دی انسان د سترګو نظر په مشاهدې سره کېږي هر څه موږ په سترګو سره وینو لیکن نظر موږ نشو لیدلی او مشاهده کول د نظر په سترګو سره نه ښکاره کېږي همداسې ټول کائنات خو مادې نه جوړ شوی دی لیکن د ماده د مادې نه بې نیازه ده ځکه هغه د بلې مادې نه جوړه شوي نو بیا به د بلې نه هم دغه شانته کې سورت زمر آیات نمبر پیدا کوونکی د عبارت او ترجمه مخکې ځه شابه وعلى كل شيء وكيل الله د هر شي پیدا کوونکی دی او هغه په هر شي باندې نگران دی په کائنات کې ماده هم شامل ده او ټول موجودات هم شامل دي د ماده په باره کې تقسیم د ماده څو اقسام دي مختصر وضاحت په شهدون هم نه کړی د ماده اول قسم هغه دی په کوم کې چې اکثر مشاهده او تجربه کیږي ماده چونکې بې جان او بې اختیار اساس دی نو ځکه د ماده متعلق یو ځل وروسته د تجربې نه چې کومه نظریه قایم شي دا ماده خو بې جانه شیز دی خو دا ماده کې چې کله یو جسم د یو مادې نه پیدا شي بیا پکې تجربات ډېر کم کېږي لکه مثال موږ د مثال ورکړی دی لکه اوبه څه نه جوړېږي د هایدروجن او اکسیجن نه جوړېږي په دې کې دوه سالمات د هایدروجن وي او یو پکې د اکسیجن وي دا په هر حال کې چې یو ځای کې دا دوه د هایدروجن او یو د اکسیجن دنه به خامخا اوبه جوړېږي پوه شولې مثلا
نو اوبه به برآمد کیږي په دې کې به اختلاف گنجائش به ډیر کم وي او موږ به اسانۍ سره حکم لګولی شو چې پلاني ماده نه په پلاني حالات سره او په پلاني شرایطو سره دا چیز برآمد کیږي پوه شولې. دویم نمبر د مادې دویم قسم چې دی هغه انسان متعلق دی. موږ به په انسان کې ته قطعي حکم نشي لګولی چې د انسان د څه سره جوړ شوی دی. آیا ولې دا انسان خود مختار دی چې دی د مادې په شان بیجانه خو نه دی د اوبو غونته کې چې سړی به غړپ غړپ کیوس کي عبارت عالم انسان متعلق دی. مونږ قطعي حکم نشو لګولی ځکه ولې کې قطعي اسباب او د نتایج حکم لګول ځکه مشکل دی چې انسان د معنی په شان مجبور او به اختیار اساس خو نه دی چې مجبورن به د کوم قانون محکوم وي. یعنی ساينسي قانون چې د کوم ساينسي قانون موږ دغه نه یو محکوم نه یو چې څه هغه په موږ باندې ساينسي پیمانه په موږ باندې لګي بلکې د انسان آزاد اراده هر قانون ماتول شي او د دې اختیار د علت او د معلول سلسله درهم برهم کول شي او قطعي علت تعین مشکل دی. د ماده متعلق اوس دلته ګوره چې کله په دې موضوع ته نه پوهیږي او ته دا عبارت وي ته به شکیږي چې دا څنګه د کوم قانون نه محکوم نه دی ولې موږ د الله محکوم نه دلته د ساينس مراد دی مولوی زبانو چې دی د ساينس د حکمونو موږ ایستغه نه مکلف نه یو چې په موږ باندې لاګو شي. نو که هغه امور د انسان متعلق نه وي او د تجربات او مشاهدو په ضربت هغه قائم کړی شي څه شي قائل کړی شي. لسم نمبر مولوی زبانو دا د ماده به بیرسته تاسو ګورئ کې پوه شئ په ناسه لسم شاخ چې دی مولوی زبان پوه نه شوي هغه تصوریت دی چې افلاطون و او دغه شاته کې دا نور ډیر داسې فلسفه دی هغه چې اصلي دا کائنات چې دی د اصلي دنیا نه ده دا تصور د اصلي کائنات بل څه کې دی دا ته د تصوریت وایي دا تصور د وجودي دی د دې مطابق حقیقت انسان او کائنات غیر مادي دی. دا دومره پښتو دا دومره سخت چې او زبانو عبارت او زمخ کزا یعنی تصوراتي دی دا نظریه د افلاطون په جدید فلسفه کې برکله هیګل اګسټاین او دا چې نور دا نظریه لري چې د کائنات ټول شیزونه حقیقت نه دی بلکې د حقیقت یو تصور دی بلکې حقيقي دنیا بل کوم ځای کې د کوم ادراک چې عقل او فهم او غور او فکر سره کولای شي. فلسفه د تصوریت د فلسفه مثالی هم وای د دې د دوه مختلفو دنیاګانو خبره کوي یو ظاهري چې موږ پکې اوسې بل حقيقي. یو لسم نمبر فلسفه چې دا د ماډرنزم فلسفه چې د جدیدیت هم وای او دا د لسمه صدۍ کې پیدا شوی د دې شاخونه مساوات لذت پرستی او داسې نور دي دا شانته کې او دولسم نمبر د مابعد جدیدیت فلسفه د کوم ته چې پوسټ ماډرنزم وای دا د شلمه صدۍ نظریه ده د دې سره نظریه د پرون مرده په دې وضاحت کړو. موږ ویلو چې هغه حق سله او چې سونه واغې نو طرف ته کړي واغې ویل مذهب یو طرف ته دی نو دا د فلسفه هغه یو طرف ته کړو. د څه د دې پوسټ ماډرنزم څه نظریه ده ورته د پوسټ ماډرنزم تاسو ته مو ویل کنه دا اسانه نظریه ده کنه یو جدیدیت فلسفه او عهد قدیم کې مذهب غالب چې جدیدیت راغی به پکې دا هیومنزم پیدا شو دا شاخونه پیدا شو دا د شلمه صدۍ پورې به د پوسټ ماډرنزم نظریه رااله. پوسټ ماډرنزم وایي چې دا مذهب هم څه اصول لري دا هیومنزم سوشلیزم سیکولریزم لیبرلیزم دا هم څه اصول لري دا ټول یو طرف ته کوي بس څه چې د خوخه ویا کوه څه چې د خوخه دا د پوسټ ماډرنزم نظریه ده. تاسو ته ما پرون ویلو کنه دا بوله شبانو دا مابعد جدیدیت فلسفه د پوسټ ماډرنزم دا وایي چې ماډرنزم هم څه اصول لري کتاب خو اردو ګور خپل پکې لیکلي دي دا ګور مذهب هم څه اصول لري او دا څه شي دي فلسفه هم څه اصول لري دواړه صحیح نه دي څه شي دي نو دا جديده فلسفه د شلمه صدۍ پیداوار دي. تقابل به بیان کو د هیومنزم او د اسلام تقابل مخکې زه عبارت و تصور د اسلام سره متصادم دي بلکې دا نظریه منل شوی دی ځکه د اسلام په نظر انسان عبدالله دی یعنی د الله بنده دی انسان د الله تعالی مملوک دی او د دې مخلوق دی او د دې د اطاعت مکلف دی او ذمہوار دی او د دې د هر څه حکم منلو پابند اسلام خدا وایي چې خپل ځانم نشي ختمولای اختیار نه لري چې خپل ژوندۍ نشي ختمولای. نن سبا چې دا کوم الفاظ استعمالي چې انسانیت انسان پرستی شو حضور انسان به حیثیت انسان شو انساني حقوق شو دا ټول الفاظ هیومنزم د انسان د لپاره استعمالوي کوم چې دوی مستقل او خدای غني نعوذ بالله دوی داسې الفاظ استعمالوي د ټولو مخکې ټول انسان برابر دی انسانیت د ټولو لوی مذهب دی. تاسو جملې په اصل کې د هیومنزم د فلسفي نتایج دی. هیومنزم انسان ته په حیثیت انسان ګوري بغیر د تعارفات او د عقایدونو. اسلام داسې نه کوي. اسلام چې د انسان ته مجرد انسان په نظر نه ګوري بلکې د افکار والا به ګوري د عقایدو په بنیاد د مؤمن او د کافر فرق کوي. مولا صاحبانو دا به نه سبا زورما اسلام
اسلام یو انسان د افکارو نه آزاد داسې به کوم انسان وي چې بغیر د افکار نه لري، څه نظریې لري. داسې یو انسان ته د په دنیا کې په نظر راځي چې څه نظریه نه لري. دا حیوان دی چې څه نظریه نشته لري. چې څومره انسانان دي دا به د یو نظریې خاوندان وي. دا خبره د عقل سره هم صحیح ده چې شاباس. مجرد انسان مجرد انسان بے فکر انسان هم د کم فکر خاون وي. انسان به حیثیت انسان په دنیا کې نشته. هر څوک چې وي د څه نظریې قایل به وي. انسان چې هغه به موږ ته د افکارو د نظریې والا په نظر راځي. اکثر خلک د دې فلسفې نه ناواقف وي، نو دوی وایي انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی. نو آیا انسان د خپلو افکارو د مغربي فکر او فلسفې د ازادۍ دا معنا ده چې هر انسان د خپل خیر او شر د صحیح او د غلط معیار معلومولو حقدار دی؟ او اصلي انسان د مغرب په نظام دی کوم چې خپل مقرر شوي اقدار او پیمانه خپل کړي او د هغې مطابق زندگی تیر کړي. کوم مذهب چې وي کوم مذهب کوم حکومت کوم معاشره چې د انسان خپل اختیار نه منع نه کړي. هر انسان چې څه ګڼي هغه ښه دي او هغه اختیار کوي. کوم چې غلط ګڼي که مونځ دې خوښ وي مونځ ته راځه او که چېرته کلب دې خوښ وي کلب ته ځه. څوک نشي چې تا نه تپوس وکړي. سیکولرزم کمونستان څوک دي؟ سیکولریزم نظریه والا خلک څوک دي چې دا تاسو وپېژنئ؟ نو وروسته د الحاد تاریخ موضوع غرض را روان دی. د یو څو وضاحت پکې موجود دی. کمونستان او سیکولران څوک دي دا وپېژنئ. دی ضروري دی. اول سیکولر د کومو نظریاتو والا خلک دي دوی اکثرا ملحدین دي او کوم چې په الله باندې ایمان داري کوي. دوی وايي مذهب جدا سیز دی دنیا پوه شوئ. اوله وجه دا ده دا زده کړئ دا ضروري دی. اوله وجه دا ده چې دا وایي چې مذهب جدا سیز دی په خدای که ایمان هم لري خو مذهب جدا سیز دی او مذهب جدا سیز دی او دنیا جدا. دویم نمبر دوی د همجنس پرستۍ قایل دي. د دې دپاره دوی قانون جوړ کړی دی. مولوي صاحبانو یورپ کې دوی هلک ته ودی او جنۍ ته ودی. دریم نمبر دوی وایي چې دین ته په سیاسي امورو کې حصه مه ورکوئ. څلورم نمبر په دیني امورو کې عقل ته زیات ترجیح ورکوي. په څه سره؟ په نقل سره. ما د عقل په باره کې وضاحت وکړو چې مذهب د عقل د دغه نه تجرباتو نه ماورا دی. موږ پکې عقل دغه نشو کولی. البته زموږ یو مثلا د عقل خلاف نشته. پنځم نمبر دوی داسې عقیده لري چې دین د دنیا د تمدن سره مطابق نه دی. دوی وایي اسلام غفلت ته دعوت ورکوي. نعوذ بالله. دوی وایي دا کومه ترقي چې شوې ده وایي دا د سیکولرزم د برکته شوې ده. موږ راشه اونزلس بین کې زموږ ترقي وګوره چې موږ ترقي یافته قوم نو موږ په دین باندې عمل کوونکي موږ چې اوس خپل دین اصول پرېښي دي نو موږ ځکه موږ که چېرې د خپل دین په اصولو باندې دوباره رالو د اسلام نظام راغی په ټوله دنیا ته به وګورئ چې موږ څنګه ترقي کوو. مولوي صاحبانو پوه شوئ. دوی څوم نمبر شو؟ شپږم نمبر د دوی په نظم باندې اخلاق صرف د ازادۍ مساوات او ترقۍ پورې محدود دي. اوم نمبر دوی په مذهب باندې اعتراض کوي چې مذهب د ترقۍ دپاره خنډ دی. موږ ورته وایو هغه خود ساخته عیسایت د اسلام نه دی. دا هغه د ټول د مغربي فلسفې خلاصه موږ راجمع کړې دلته. اتم نمبر په تعلیمي ادارو کې دوی د یورپ تقلید کوي. څه کوي؟ موسیقي اداکاري هنرمندي او دوی دا غواړي هنرمندان او دا رباب او منګیا چې موږ له جوړ کړی دی دا د یورپ دا ټول نظام هغوی دپاره دوی روان کړی دی. نهم نمبر یورپي طرز او معاشرې په شان د مسلمان باندې یورپي طرز او معاشرې په شان د سینماګانو د یورپي فکري مرکزونو جوړولو کوشش کوي. لسم نمبر به وشا بزر دوی د یورپ معاشرې په شان دوی تیروي د مذهبي هیڅ پابندي نه کوي. دا ګوره حقیقت درته وایم که مني او که مني. یو لسم نمبر خپل ځان ته د ماډرنیزم او هوښیاره نسبت شاباس او دا وایي چې په دین باندې موږ ټول نه پوهېږو. په دې سره دوی کوشش کوي چې د دین دایرې نه ځان آزاد کړي او د الله تعالی هم ځان نه لرې کړي. دولسم نمبر اکثرو مسایلو او قواعدو په ذریعه د خپل ځان د نفع دپاره په اسلام کې د شبهات پیدا کول دپاره کار اخلي. غیر موږ په عمل چې کوو نو په څه کوو؟ موږ په مفتابه اقوالو باندې عمل کوو که غیر مفتابه؟ دوی په غیر مفتابه محترمه کې لکه احادیث چې موجود دي موږ په صحیح حدیث باندې عمل کوو که په ضعیفو باندې؟ په صحیح احادیثو باندې ټیک ده. ضعیف هم موجود دي دغه شانته کې مفتابه اقوال هم په فقه کې موجود دي. غیر مفتابه هم دوی به څه کوي؟ هغه به راولي د خپلو خواهشاتو لپاره به استعمالوي. دیارلسم نمبر ازادۍ طرف ته دعوت ورکوي خاص کر ازادۍ طرف ته او دا په دې کې د تحریف لپاره ځان ته د ټول نه خلا وایي بیان ازادي ده. مطلب چې پر چا اعتراض کوي نو عالم خو نن سبا دی ته ګزار هم نه ښکاري. عالم خو ذریعه هم دی څه کوي د بې ادبي کوي. حالانکه دا شاعر الله کې دا شامل دی او که نه دی شامل نو چې شامل دی نو دوی د خپل ایمان حفاظت وکړي که نه ځان له. څوارلسم نمبر دین اسلام چې څومره شعبې دي که علما دي او که اسلامي کتابونه دي دوی هر وخت کوشش کوي د بدنامولو. پنځلسم نمبر په مسلمانانو باندې داسې تهمتونه لګوي چې دوی دهشتګرد دي دوی تنګ نظر دی او دوی خو بیا څه وي او بیا خاص کر علما موږ یې ټارګټ کړي دا قدامت پسند دی او دا خو دا دی او دا خو دا دی دا خو
دنیا کم زی ته لاړو ته چرته موږ تم دلته ناسې کنه ته چرته لاړې ته خو مریخ ته لاړې او نو سپوږمۍ ته لاړې ته دونه تکړه شولې ته دونه هم نشوې تکړه ته ټول وسایل د پاکستان د په یونیورسيټي خوړو چرته دونه سټلایټ د جوړ لګو چې موږ سپوږمۍ ته پکې پیاز ټماټر ولېږو هغه ته چین ته سوال کوي ماما راشه مله د پیاز او ټماټر چین ته ته ولېږه چلته موږ ځان لو کرو تاسو ځان له سپوږمۍ کې پلاټ اخلئ جزید الله عالم د دې د پلاټ اخستلو دا ترتیب دی دا سیریز درته وایم غپ نه لګوم دبا ناسا والا ته جیمیل کې خپل پیغام ورته ورکړي نوم به ورکړي پته به ورته ورکړي چې پلاکې د پلاکې زوی زما دپاره پلاټ بوک نو کله چې بیا دوی ستا د مرګ نه وروسته ستا نو سیم کراله کړو سیم راله نو بیا به هغه ستا په ایډرس باندې راولېږي نو هغوی به بیا بوځي هلته بیا به پرې خرڅوي خو تا به پلاټ هلته هغه دغه به دې کړی بوکینګ به دې کړی مولوي صاحبانو ښه دا سیریس خبره ده دی کوي داسې دی وایي چې وخت به راشي دا دنیا به ورانېږي دا دنیا به بلیک هول کې ورننوځي نو موږ به د هر څه چېرته سپوږمۍ او مریخ ته به منتقل کړو څه کوو او دوی دا نه وایي چې هلکه جنت ته ځو موږ به جنت ته ولاړ شو څه کوو مریخ ته ځو چې مریخ د نه خدای نه جنت ته بوځي لرې که مریخ هم داسې دنیا په شان ته کې کوره ده که نه سم همیشه د کفارو سره دوستي کوي د کفارو سره صلح او تفاهم غوښتنه کوي هغه په هر لارې دین ته په دې امورو کې هیڅ اهمیت نه ورکوي تاسو پوهېږئ بلشبانو کفارو سره دی ښه صلح لري هر څه ورسره کوي جزاک الله ښه پوه شوئ مولوي صاحبانو ولسم همیشه د یورپ د بایدي لپاره کار کوي هغه ته نماز سپکاوی پکې وي اتلسم نمبر دینی مراکز او خدمات په ټولو بدنامونکو نومونو سره بدناموي نورلسم د ښځو شرعي حجاب پورې خنداګانې کوي او د کور نه د ښځو د ویستلو کوشش کوي د دې لپاره د هغه ممکن وسایل نه کار اخلي لکه کانفرنس کول سوشل میډیا استعمالول او ټیک ټاکیزم او فیسبوکیزم چې نن سبا رئیس سره په دې سره زموږ د مسلمانانو کې بې حیایي راوستله شلم نمبر د کفارو په هر قسمه دشمنۍ او ظلم باندې خاموشي نن په فلسطین کې څونه ظلم روان دی یورپ راپاسېږي او دا خلکو صرف د رباب منګي نه تاویږي دی سره نور اسم نشته دی او د دې رباب منګي دپاره دوی هر څه کوي مولوي صاحبانو 21 نمبر بشري مسایلو کې بې علمه بحث او مناقشې کوي د ځانه فتواګانې ورکوي او کومه فتوا چې د دوی د خواهشاتو او عقیدې سره خلاف وي هغه په ټول طاقت سره رد کوي د تشدد نوم ورکوي د معتبرو علماو کرامو ورکړی شوي فتواګانو توهین کوي مړو ستا فتوا زه د خپلې پیزار سره هم نه ګڼم کومه چې معتبرې فتواګانې زموږ د مشایخو د طرفه وي دوی داسې کوي 22 د مخکیني تمدنونو فرعونیت بابلیت او زرتش او د نورو بیا راژوندي کولو کوشش کوي او د آثار قدیمو او د دې د مقدساتو څه کوي دې ته احترام لري هلکه دا خو آثار قدیمه والا او دا ټول هم دا سیکولرزم نظریه والا کوي 23 دا خبره کوي چې دین مصیبت دی العیاذ بالله ذاتونه انسانان محروم کړي دي انسانان ته د مرګ دود جاری کوي او نور سخت سزاګانې ورکوي سرېرشتم دا د فضیلت معیار دي د افضلیت معیار دوی وایي دین نه دی بلکې ژبه او وطن دی د وطن دپاره خدمت وکړه ژبې دپاره خدمت وکړه موږ وایو چې نه دا دین دی هغه کس تر ټول نه اوچت پورې کوم چې د وطن ته زیات خدمت کوي د دین او جنس په بنیاد د انسانانو په منځ کې د فرق قایل نه دي دوی وایي تقوا فضیلت دپاره معیار نه دی او موږ اسلام څه وایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله وایي چې تاسو کې زیات دغه نږدې فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى الله ته پته لري چې تاسو کې څوک زیات تقوادار دی خو زیات تقوا والا ته الله ته خوښ دي 25 دا د هر هغه څیز تایید کوي کوم چې د شریعت مخالف وي په دین باندې د زنادقو ملحدانو ماشاءالله لعنتان کوي مولوي صاحب دا ضروري دي دا شپږشتم د جهاد په ضد هر یو حربه په کار راولي او جهاد ټیرورزم او دهشتګردي وایي 28 د ښځو او د نارینه‌و نه د میراث تعدد زوجات او د سود د حکومت په شان په صحیح حکمونو باندې ردونه کوي دا یو څو نښې او نشانونه دي چې موږ یې بیان کړل چې دا اکثر په سیکولرزم والا کې موجود دي 27 موږ بیان کړی دي نه ډېر کې دي چې تاسو په دې باندې تحقیق کوئ سبب د خیر ان شاء الله وایو د الهات تعریف موضوع غرض واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین